فحاولت أن أشرحه شرحا يفسر مجملاته ويبين معضلاته وينشر مخفياته ويظهر مكنوناته. دا کله چې د علمي کلام ضرورت بیان او بیا د متن حسن بیان کو نو سوی چې دا متن ډېر زیات مزیدار او ښایسته و، ضرورت و چې دې وضاحتونه وشي. دا وضاحتونه ما وکړه په شرح. نو زه چې دا عبارت سیاق کړی نو وجه دا ده چې دې ضرورت بیانې خپل شرح ته چې زما د شرح ډېر ضرورت او په دا شرح نه و شریک د متن هغه حسن دا ښکاره کېده د هغې بیان په حاولت کې دا پا د جزا دپاره او شرط محذوف دی. شرط دا دی اذا كان المتن موصوفا بالصفات المذكورة فحاول. إذا كان المتن موصوفا بالصفات المذكورة الكثيرة فحاولت أن أشرحه شرحا. كان المتن بدي صفات وعلى مشتمل لي لما كوشيشك. حاولت فمانا اجتهدت صار وحاول أجتهد من محاولة كوشيش توليش وحاولت لما كوشيشك أن أشرحه شرحا. يزا لدي كتاب شرحه وليكم أشرحه كي هو زمير آغا وإن المختصر كذا مختصر كذا غيث العجيب يزا لدي مختصر شرحه وليكم شرحا دا مصدر دي لفارة نوعي خاص او دا شرح داسي نوعي والي يفصل مجملات اغا دا دي مختصر دا مجملات التفصيل كي داسي شرح وليكم داسي معلومة بشرح خلقه ومتن كي شكم مجمل خبر راشدو فشرح كي دا غيث كي تفصيل كي نو دا مقصد بيه شرح دولی کر مجملات دا تفصیل او دا مفصل مسئله جست ویدیش ویبین معضلاته او دا سی شرح ما اراده و کوشش بیو چولی کم چه اغا وضاحت کی معضلاته دلیل مشکلات المعضله المشکله عربوی اعزل المريض الطبيب اذا اعجزه اعزل غاتا أعزل المريض الطبيب إذا أعجزه. كلا شيء لمريض تدافع ومرض عارف شيء دكتور دا غدا علاجنا مايوس شيء نبدا وخيارات داسي أعزل المريض الطبيب. دا مريض رونے کی دو در ليش كم دي مشكلات کی واچو دكتور لو دي مايوس کو. أو أعزلت المرأة إذا عثر عليها ولادتها. کله چې وزراله درد زیر زیاتی او ماشوم ډېر په مشکله باندې پیدا کیږي دا وخت کې عرب دا لفظ استعمالي اعزلت المرأة اذا عثر عليها ولادتها. نو د اعزال معنا چې کوم دی مشکل ته دي مشکل لورځي مشکل ته ویل شي. د معضلات دلته په معنا د مشکل سره دي او په معنا د مشکل سره شو لیکن د متن کې مشکل سره متن کې مشکل معنا دا دا چې د دې د اعجاز د کوم اشکال او مشکلات پیدا شوي یعنی متن چې کومې داسې یو داسې خبرې پکې دي چې هغه نقصان دی بلکې دا متن په اعجاز باندې مشتمل وي د هغه اعجاز نه بیا مشکلات پیدا شوي نو ما دا شرح ولیکله او د دې شرح په ذریعې سره مې هغه تمام مشکلات ولا بیان دا معنا شو ويبين معضلاته د دې معضلات او مشکلات مې چې کوم دی ولا بیان کړو په شرح کې يبين کې دا ضمیر چې دی د فاعل شرحا تراجع او معضلات هي کې د هي ضمیر مختصر تراجع او اذا شرح چې وينشر مخفياته چې ودې متن کې کوم او مختصر کې پټه خبرې بصیری نو شرح برولږي د دې د هغه مخفيات د نشر مو کې خوري وکي بار ته ورو دا شرح او اذا شرح چې ويظهر مكنونات په معنا د مستورات سره چې دې هغه مستورات پټه خبره براخاره کی او دا و د لپاره د تفسیر دی اصل تفسیر دی دا یظهر مکنونات اتم چې کوم دی په خبر باندې اسمنی اصل تفسیر نه وي دا ټول خبرې دي دا چې خاصه شرع یو بل دور کارونه په کړه دور کارونه سي ما توجيه للكلام في ترقيه یو خدا چې د مصنف دا یو خبره کړې چې خبرې نه کوم دی خفاوي پکې او حق ته نو دی نو ما دا خبرې توجيه کړې ده په ترقيه او دا توجيه په یو صفات طریقې سره کړي یا دا په معنا د معاصره ده د معنا بداشي مع توجيه للكلام مع الترقيه لماذا كلام توجيه کړی
او صحیح وجه مې ولا بیان کړی په صحیح محمل مې ورحمل کړی کلام او ترقیم مې کړی دا سواله مې زیاته نه کړی په اساس الفاظ کې مې دا کلام توجیه کړی وضع تنبيه على المرام على المطلب والمقصد ماشي المرام بمعنى المقصد سره درام يروم نوته رام يروم على قصد يقصدو مرام مقصد تويلش زي ده قصد وتنبيه لو سره تنبيه على المرام فمقصد بالي في توضيح نو يعني په مقصد چې کوم تنبيه کړی دا دلته د مصنف څه مقصد دی او دا او مقصد چې کوم تنبيه کړی دی کې مې ځان ته مخه توضیح د کلامي خلاف په ګران طریقې سره مې کوم دې سره کړی تنبيه نه کړی بلکې تنبيه مې مطلب کړی دلته د مصنف دا غرض او دا مقصد خو هغه په واضح الفاظ کې کړی باندې سړی هغه د متن غرض بیانې خو غرض په دوه مشکل الفاظ سره بیان کی چې انسان کې نه پوي دې دا ما د متن هغه مقاصد بیان کړی خو ما توضیح په واضح طریقې سره چې ارسل د متن په مقصد باندې ویشي وتحقيق للمسائل غير تقرير او نور کارونو زمن کې یو کار دا کړی چې په متن کې کومه مسله راغله نو اول به مسله راغله دا یې خسته تقریر کړی جامع معنی تقریر کړی چې طالب هر طالب په ویشي او کل ذهن او تکړه طالب ټول په ویشي او دا غیر پس مې هغه مسلې تحقیق شروع کړي دا کومه مسله چې متن کې اول به دا تقریر کو وضاحت به چې مصنف انتظار غواړي کله به دا تقریر وکړو بیا خو د مصنف د خبرو وضاحت شو متن کې او دا تقریر کې خو دلایل له دا تقریر نه پس مې کوم دی بیا دلایل شروع تحقیق به شروع دا دی با تحقیق وتحقيق للمسائل غير بتقرير په معنا بعد سره او تحقیق مې د مسائل کړي دي پس تقریر د مسائل بدل کې مجمله مسله راغله به شرح کې اول تقریر کړي د طالب په ذهن کې مې دا مسلې تقریر پوښتو مسله به کې نور راغله بس بیا څه شروع کړو تحقیق د مسائل یعنی دلایل به شروع وتدقیق للدلائل او بیا به بعد دایي کې دا څه کړی دي چې ماته دې او ماته کې مسله راغله د اول مې دا مسلې تقریر کړي د تقریر د پس مې دا هغه تقریر لپاره دلایل وروړي او کله چې ضرورت وي دا هغه دلایل لپاره بیا نور دلایل وروړي مثلا تاسو په کومه او دا هغه لپاره بیا د تقریر کړي دا تقریر لپاره بیا د دلیل وروړي یعنی تحقیق کړي په شکل د صغرا او کبرا او بس اوقات د صغرا او کبرا کې خفای د صغرا به هم د نور دلایل ثابته کبرا به هم د نور دلایل ثابته دا صغرا نه به د هغه صغرا د اثبات لپاره بیا ځان له دلایل وروړي او کبرا د اثبات لپاره بیا رسو ځان له دلایل وروړي دا تدقیق شو اثبات الدلیل بالدلیل اثبات الدلیل بالدلیل دا معنی شو وتدقیق للدلائل او تدقیق من الدلائل وکړي اسره تحریر بس تحریر نه مسالې تحریر کړي بیا او دلایل تحریر کړي بیا تدقیق کړي وتفسير للمقاصد او دا اشاره چې په دې کې ما د خیال ساتلې چې د مقاصد تفسیر وکړي تشریح وکړي بعد تمهید بس تمهید بعض مسالې د علمي کلام داسې چې هغه ته مقدمات کړي او چې مقدمات ته ودرې کړي دا مسله په سم مشکل نه ده نو یو ځای داسې هغه مسله په مدل کې چې شوی دا بیا په شرح کې اول هغه مسلې د سمج د لپاره تمهید تللې مبادی وی جوړ کړي مقدمات وی جوړ کړي او دا هغه پس مې دا هغه مسلې د مقصد چې کوم دي تفسیر او تشریح کړي دا تعریف په ځای کې باندې طریقې سره خبرې و تکثیر للدادون خصائص زمانه شریعه بل خصوصیات مشته وتکثیر للفوائد یو بل کارونه کړي چې زمامت باندې درس د متن شرح نه دی کول بلکې د متن شرح هم کولی وضاحت او دلایل او تحقیقات او تحقیقات هم وروړي خو د دې علاوه چې کوم د فائدې خبره طالب د پر هغه به کې درس کړي دا هغه به څه کړي بیا د ټول خبره کې چې ما فواید درس کړي یا به تحقیقات کړي یا به تحقیقات کړي یا به تمهید بیان کړي یا به یو مسلې تقریر کړي یا به یو مسلې په شرح کې تحریک کړي د ټول کې ما اعتناب د دې نمبر ساتلې او اخلال د دې نمبر ساتلې دا چې کوم دې ډېر زیات توانت کړي دالش کړي دا زیات چې کوم دې هغه کړي لږ کلام باید کړي چې مخیل شي طالب په فهم کې اقتصاد او بیان روي به اختیار کړي تفسیری د خپل متن شرح وسن بیانې وما تفسير للفوائد وی بیا چې کوم دې فواید تفسیر کړي فواید بیان کړي وې دا فواید چې بیان کړي دا معنا ټول مخکري کلام سره لګي
مع تجريد سره تجرید حشو پکې نشته ساويا كشح المقال عن الاطاله والاملال وی په دې حال کې چې زرا غونډون کې وبا د خبرو اړه لره هغه الاستلالي د وګدوالي د والاملال او د املال چې یو سړی کړی نشي ساويا كشح المقال کشح دې اړه کوي چې ځن انسان چې کومه چې دې طرف ته راځي زموږ اړه دې طرف د چې تاسو را خبرې نه کول غواړم دا کشح بداسي طاوي کوم دا راتو وي دې درته نو دې سوا کشحو سوا دا خپل کشح او جانب چې کوم نه راوړ نو مطلب دا دی چې ما دا ټول خبرې کړې وي دې کې ما لا کوشش کړې چې دا خبرو هغه اړه چې هغه د اطلاع او املال چې کوم دې بس کوم دې ټول ویلې کړه چې تعلیمو تریش او دا غریب سره دا پکرال شي اخلال به دې کړي چې طالب چې کوم دې په سمج کې دا راشي څه کړه کاوت راشي په مسله پیښ وکړي د مقال تشوید ته ورکړی دا د رجل سره مقال تشوید ته ورکړی دا د رجل سره د ذکر د مشباش او مشبہ به چې کوم دې محذوف ته د استعاره مبنیه استعاره سره مبنیه او بیا د رجل لپاره اړه چې دې کشف چې لازم دی نو اړه او کشف د مشبہ به چې رجل د غیر عوامه ثابت کو مشبہ لره د استعاره تخیلیه شو او بیا د غیر سره د اړه سره مناسب تعاون دغه اوس پر هغه تعاون لپاره کنه نو مناسب ملائم سره تعاون مستوی د مشبہ به چې مناسبات او ملائمات یې ثابت کو مشبہ لره دا څه شو دا شو ترشیح په مثلا پیښ ثابت کشف المقال په دې حال کې تعاون کې د مقاله اړه لره عن الانسانه دو بدوالي د اجلال او دو بدوالي د انسان په کې ستوي شي ممل او متجافيه مبعدا او لركول في مبازان لره او د شرح لره عن طرفي الاقتصاد والاسلام عن طرفي الاقتصاد د دوه طرفونه هغه د اقتصاد دوه طرفونه سړي یو اتناب دی او بل اخلال دی یعنی اقتصاد ما نه راوي نو اقتصاد چې بالکل لړ شي د دې نه جوړ شي د دې نه اخلال جوړ شي او دا اقتصاد چې خبرو دي افراط تلاره شي د شي د دې نه بیا اقتصاد جوړ شي د اسلام یو طرف شو او اخلال بل طرف شو نو په بل کې څه شو اقتصاد شو ما نه راوي د ایمان اقتصاد د دوه طرفونو نه چې یو طرف ته اتناب دی او د اقتصاد د بل طرف ته څه اخلال دې نه نظر بشکره ویزا به دې لري چې د اقتصاد د دوه طرفونو چې الاسلام دي والاخلال الاسلام والاخلال شي دا بدل شي طرفین او چې الاسلام والاخلال مرفوع دا بیا د هما لپاره محذوف لپاره چې کوم څه خبر بشي متجافيا عن طرفي الاقتصاد وهما الاسلام والاخلال چې الاسلام او اخلال د دوه اعراب کې جایز دي والله الهادي او دارنګ اسلام والاخلال نسبه پکې جایز دي چې کله دا څه وي متجافيا عن طرفي الاقتصاد عاني الاسلام والاخلال ودري ولا جایز والله الهادي الى سبيل الرشاد الله پاک هدایت ورکوم کړي د رشاد یعنی دغه د اهتداء لارې ته والمسؤول او د الله نه تفوس کول شي الله ته موږ سوال کو الله د مرکز د سوال لیکو د کوم سوال لیدل الاسمه لدين الحفاظه على السوء والسداد على الاستقامه على طريق الحق اسمه توي لدين الاسمه اي الحفاظه على السوء الله دا سوال کو الله د مسؤول دی موږ سایلی موږ د خپل دا سوال کو چې الله پاکه موږ کامیاب کی په حفاظت کې چې کوم حفاظت د بدري موږ لا حفاظت راکې والسداد موږ کامیاب کی پسې کې موږ لا موږ حصول کو دل په معنا د حصول سره یا کامیابی سره چې موږ حصول کو د استقامت او په طریق الحق باندې د سداد په معنا طریق حق شو او عصمت په معنا د حفاظت حدیث شو دا معنا شو والمسؤول لذيل الاسمه والسداد عصمت ما شموري توي او دلته په معنا د حفاظت سره عام طور چې کوم خلک عمارت کې وایي د سبا دا غیر مقلدین اکثر کتابونه اداره وګورئ دي چې سر کې مقدمه ولي کې د اخره کې وی والاسمه لله ورسوله یلاتی والاسمه لله ولرسله دا عبارت غلط ده دي اسمت الله لپاره او الله او بیوقوفه اسمت انبیاء کرام اسمت الله پاک نه دا الله لپاره خو کمال لذات والبکار دی والکمال لله والاسمه لرسله عبارت دا څه ذکر غیر مقلدین سوی والاسمت لله ولرسله حالانکه معصوم خو به کرام الله پاک معصوم اسمت او هغه دی چې ګناه متصوره او د خدای پاک هغه معصوم الله پاک په حق کې راځي
سره چې کوم صحیح ده دا ویل پکار دي الکمال لله والاسمه للرسول دا غیر مخرج اکثر کتابونه دي په اخر کې څه کی یا زماره په خطا شي وی تاسو ما ته وخه زه بیا ټیک کوم په بل ډیشن کې د اخر کې ورپسې والاسمه لله والرسول اسمت چې کوم دی الله دې هغه اختیار غیر کوي غیرت غلط کتابونه دي کې او غلط دغه شریک کوي دا چلی الکمال لله کمال لبارک علی والاسمه لرسوله اسمت نه بل رسول الله سره خاص ته د اسمت دا ویل شي حفاظت کا او د اسمت معنی اصابه مراد او د صداد معنی ثواب مراد صحیح وهو حسبي ونعم الوكيل الله پاک چې کوم دی ما لپاره کافی ونعم الوكيل او الله پاک دې خو متصرف دی الله پاک زموږ په تمام امور کې متصرف کل خپل طریقې سره کوم دي تصرفات کوي دي وهو حسبي ونعم الوكيل باندې اشکال لادي چې دا هو مبتدا حسبي خبر دی جمله اسميه خبريه او نعم الوكيل دا فعل مدحري او دې چې کوم جمله جوړیږي جمله انشائیه او دا خبره تاسو معلومه ده چې جمله انشائیه عطف جمله خبريه باندې فتح ان صحیح ذکر دوه په بس کې ډیر بعد زمکه اسمان فرق دی بګي د مغرب او د مشرق فرق دی بګي د نعم الوكيل عطف او حسبي باندې صحیح دلته عطف څنګه کوي دلته عطف او څنګه کوي نو دا مشهوره مناقشه د تعلل علماء ډېر څه کوي جوابونه کړی بلکې عطف د انشاء او خبر باندې صحیح دی کله دی صحیح په دې باندې علماء مستقل رسالې لیکلي په دې ځای حاصل تاسو وایو او هغه دا چې د براس ولا دا ویل دي چې څوک چې دا وی چې عطف د انشاء په خبر باندې صحیح دا دې دا داسې مسلمه قاعده نه بلکې ویځه د براس ولا وی چې عطف د انشاء په خبر باندې صحیح عطف د انشاء په خبر باندې مشهور اعتراض کیږي یاداله چې عطف د انشاء په خبر باندې ذکر لري صحیح عطف د انشاء په خبر باندې ذکر لري صحیح چې دا مفید د مدح نه دا مفید د څه نه د مدح نه ډول په مطلبونو کې فرق دی براس باندې جواب کړی چې لا عطف د انشاء په خبر باندې صحیح په کوي چې مفید د مدح نه ضروري نه چې په هر ځای کې دا چي بعض اوقات مفید د مدح او دا ځای مستثنا دا څه مستثنا دا یو جواب کړی او دویم جواب کړی دی چې هو حسبي ونعم الوكيل کې دا هو حسبي دا جمله چې دا اگر چې بظاهر خبریه ده لیکن معنی دا انشاء ده معنی دا څه ده انشاء ده کله هو حسبي دې انشاء کې اے الله پاک تبالا کافی نو دې خبر نه ورکړي چې دې دا نه څورتوي د یو مصداق تعالی خبر درکې یو واقع تعالی خبر درکې او حسبي مطلب اگر چې صورتا خبر ده لیکن معنی دا چې الله تبالا کافی دا احداث انشاء الله کلام پیدا کول دا صورتا اگر چې جمله اسمیه شو لکه معنی انشاء شدید مثال هغه چې الحمدلله رب العالمین واذا الحمدلله چې جمله خبریه ده لفظا لیکن معنی انشاء نه وکړه احداث لا حمد في خلق احداث څه کوي الا مستحق تمام تعریفات دا خبر نه ورکړي د واقع رسول الله ورته مخبر به مقصد دا نه دلته یو مخبر به یا غیر خبر ورکړي دا هغه کمال مدح خبري کمال مدح خبريه بلکې کمال مدح خدای چې احداث او انشاء د مدح وکیا بدل تم چې کوم دی دا صورتن دا څه خبر دی لیکن معنی انشاء او معنی دا الا پاکه څه زماده لپاره کافی دا خبر نه ورکی بلکې انشاء کی او احداث کا کلام صورتن اگر چې دا ووحد فی جمله څه دا خبر دی لیکن معنی انشاء دا چې معنی انشاء شو دی نعم الوکیل حمل فدې باندې په اعتبار د معنی سره صحیح دا چې دا دیم جواب او دریم جواب علماء دې نه کړی دی هو حسبي ونعم الوكيل كده نعم الوكيل جمله اتى حسبي باندې فهو حسبي باندې يعني ده نعم الوكيل دا عطف صرف خبر باندې په ټول جمله باندې او دا حسبي په تعویل له يحسبوني سره دی حسبي په تعویل له يحسبوني سره دی او اصل کې جمله هو يحسبني امر کافي ايش لګا او يحسبني جمله فعليه شو فعل فاعل مفعول به شو او دا په موضع د خبر کې واقع شوی جمله خبریه چې کله په موضع د اعراب کې حالکه د جملې پر اعراب نه اعراب الجمل یعنی د جملې پر اعراب نه کړه جملې لپاره سره یا اعراب نه چې کله جملې لپاره اعراب دی دلته دا حسبي په معنا يحسبوني سره قاعده خدای چې دی پر اعراب نه لیکن دلته دا په موضع د مفرد خبر کې واقع شوی خبر دی کنه هو مبتدا يحسبوني څه خبر کا او کومه جمله خبریه چې موضع دا کې اعراب کې واقع شوی په هغه باندې انشاء تفکول شي هغه باندې څه کول شي انشاء تفکول شي د چې دا د يحسبوني په معنا په موضع د اعراب کې واقع شوی
نو د نعم الوکیل اته پرې حسبي باندې صحیح درې جواب اصلورم جواب دا چې دا تاسو حکایت دی څه حکایت دی او کله چې خلک حکایت کوي راغی کې ملاحظه ان شاء الله خبر نه لکه یو سړی وغدا دعا وکړه او حسبي پېښ او حسبي او دا غره کې په بل وخت یو نعم الوکیل دیو بل سره راغی د دې الفاظ حکایت کو په دې کې خود او په حکایاتو کې ان شاء الله خبر باندې نظر دی په حکایت کو په سوالي او ان شاء الله خبر باندې نظر دی دا څه جواب شو سلام إذا جواب ذلك وهو حسب ذا جملة خبرية ده أو نعم الوكيل جملة خبرية مؤولة أي مقول في حقه ونعم الوكيل مقول في حقه ونعم الوكيل مقول في حقه ده لحاصل وجهكم نظام جملة خبرية شيء مقول في حقه نعم الوكيل جملة خبرية شوى وده غير تقوى حسب ونعم ده جملة خبرية شوى نؤتم ده خبر بخبر ما يلا ومثلا ما نبيش وجه يكفي له